لم يرى من النعسة والنعستين او الحفقة وضوءا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب دی تو ان کے باب الوضو او کتاب الوضو او کتاب الطہارت شروع دے نو په دې سلسله کې فرمایي ترجمه الباب دی چې وضو من النوم او دسو د خوب نه دا څنګه دی، یعنی سوال دی، سوالیه جمله ده، هل یجب ام یستحب، آیا دا د خوب نه او دس کول دا واجب دی او کدا مستحب دی. او په دې ترجمه الباب کې موږ د هغه چا تذکره هم کوو چې لم یرا من النعسة والنعستین او الحفقة وضوءا، چې نه ګڼي د دغه پرکالی نه چې هغه داسې یو ځل داسې جوټه وخوري یا 2000 جوټه وخوري، نو د دې نه په چا باندې اودس کول لازم نه ګڼي چې اودس په دې باندې نه لازمي. دا حفقه او نعسه دو لفظونه دي او صرف لفظي تغیر دی، نور معنا یو ده. او د دې اصل معنا دا ده چې سړی له دا خوب دا جوټه راشي او دا سر دسي، دا سر دسي خوب له جوټه ورکی کنه دا چلو کی دس. عام طور سے دا طالبانو چې په سبق کې ناسي نو کله دا چل کوي دس او نو دغه ته اصل کې نعسم ویل کېږي او حفقم ورته ویل کېږي چې دا خوب ولا په سترګو کې راشي او دا سر رادای کې دا زنه دی سینه باندې اولګي، دې ته حفقم وي او دې ته نعسم وي. فتح الواری دا لیکلي چې دا صرف لفظي فرق دی او د دې الفاظو د جدا کولو د وجنه امام بخاری دواړه قسمه الفاظ استعمال کړه، او مې نعسه استعمال کړه او مې حفقه استعمال کړه. نو د یو ځل دو ځلونه دا په سړي باندې اودس نه لازمیږي، یعنی معنا دا ده چې اودس په هغه صورت کې لازمیږي چې ډوب خوب سړی وکړي او نتیجه دا راوسته چې په معمولی خوب باندې اودس نه ماتیږي، په معمولی خوب باندې. او دا مسله تقریبا اتفاقی ده د علماو د امت په مینس کې، دا اتفاقی مسله ده چې په نوم خفیف باندې اودس نه ماتیږي، البته په جب او جوور خوب باندې دا ماتیږي. نو ځکه وایي حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سألت انسا ما د انس نه تپوسو کو، دا یو سند شو یعنی نحول من سند الى سند آخر، د یو سند نه بل ته ځو. وحدثنا مسدد، واي بخاري زما استاد مسدد ماته ویل قال حدثنا يحيى عن سفيان، واي مسدد ماته بیان کړی دی یحیی د سفیان په حواله باندې. قال سفیان واي حدثني عمرو بن عامر، ماته بیان کړی عمرو بن عامر عن انس بن مالک، د انس بن مالک نا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، نبی علیہ السلام با اودس کو په نزد هر مانځه باندې، یعنی هر مانځه ته به اودس کو. قلت كيف كنتم تصنعون، وی ما خپل استاد جی انس ته ویلی چې دا خود پیغمبر خدا عمل لی، تاسو صحابه بس کول، تاسو هم هر مانځه ته اودس کو. قال
يجزئ احدنا الوضوء ما لم يحدث بره پاتې شو ښه چورګه دا خصوصي مکنه قال يجزئ احدنا کافی کېده به زمونږ د یو تن دپاره اودس هغې پورې چې څو پورې به د اودس مات شوی نو تاسو دا ویلي چې او دا په بل باب کې هم ویل ټیک شو دا غلط شو پرې باندې نو ځکه وایي حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امام بخاری وی زما استاد عبد الله زید یوسف هغه وی زما له خبر را کړی دی مالک د هشام نه او هغه د خپل پلار نه چې عروه دی او عروه د خپل ترور عائشه ام المؤمنین نه بیان کوي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ السلام فرمایلیو اذا نعس احدکم کلا چې معنا داشي مو خفیف خوب راشي او تن ستاسو ته معمولی غوندې خوب راشي او دا پر سترګو کې راځي او وهو یصلی دې مونځ کوي نو فلیرقدو دې دې ودشي حتی یذهب عنه النوم حتی چې دا خوب ته لاړ شي نو بیا دې مونځ وکړي فإن أحدكم إذا صلى ځکه کله چې یو تن ستاسو مونځ کوي وهو ناعس او دې ودی نو لا یدري دې نه پوهېږي لعله یستغفرو فیصب نفسه کېدی شي دې بخښنه غواړي د الله نه او دې خوده دی نو دې خیري وکړي ځان ته فیصب نفسه کنځلې ځان ته وکړي یعنې ځان ته خیري وکړي نو دا معنا شوه چې اذا نعس احدکم کله چې پرکالی راشي په یو تن ستاسو باندې یعنی نوم خفیف راشي او دې په مانځه باندې ولاړ دی دا ورته په مانځه کې راشي نو فلیرقد دې دې ودشي نو څنګه پرې مانځه کې دې ودشي که نه سلام دې اوجار باسي او اوده دې شي او چې کله ته خوب راغی راپاري سي او بیا دې مونځ وکړي نو دا هم پکې شته چې سلام دې وګرځئ او اوده دې شي کله چې ته خوب وتښتېده بیا دې راپاسي او مونځ دې وکړي دا معنا حتی یذهب عنه النوم حتی چې دا خوب ته لاړ شي او نقطه دا وویله پیغمبر اسلام فإن أحدکم اذا صلى کله چې یو تن تاسو کې مونځ کوي او وهو ناعس دی ودی نو لا یدري دی پرې نه پوهېږي لعله کېدی شي دا بندې خدا یستغفرو بخشش غواړي د الله نه نو په یصب نفسه ځان سره ځان ته خیرې کوي دا وایي چې ما زه وایم چې الله تعالی ما وبخي او دی وایي الله تعالی ما مبخي هسې به طور مثال نو دی وجې نه په خوب کې به منځونه نه کوي په خوب کې به منځونه نه کوي او د هغې وجه اصل کې دا ده چې د الله په دې اوقاتو کې بعضې اوقات دي چې په هغې کې ستا د خولې نه خبره روزي منظورېږي او دا ته دلته په خوب کې چې لګیا یې او ځان ته خیرې کې او د دغه وخت سره موافق شي چې کوم وخت کې الله تعالی هغه سوال د سړي مني او دغه سره موافق شي نو کوم ځای ته به ورسېږي دې وجې نه با منځ په خوبوري باندې نه کې حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس في الصلاة کله چې وده شي یو تن ستاسو په نوم خفیف سره په مانځه کې نو فلینم وده دې شي دی حتی یعلم ما یکرهو حتی چې دی پوهېږي په هغې چې څه لولي چې دا څه وایي چې دی په هغې باندې پوهېږي هله به بیا دا مونځ کوي
او باب الوضوء من غیر حدث امام بخاری بل ترجمه الباب دی او غدا دی چې اودس کول بغیر د بی اودسینا یعنی یو سړی دی اودس شتا او د اودس باوجود اودس کوي یعنی الوضوء علی الوضوء کوي دا څنګه مسله ده نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام بهر فرض منزله اودس کو هر فرض منزله به اودس کو یعنی گویا کې په پیغمبر خدا د هر فرضی منزله لپاره اودس واجب او لازم و فتح مکه کې دا حکم بدل شو فتح مکه کې نبی علیہ السلام په یو اودس باندې ګڼ منځونه وکړه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تاسو لبراش دی بخاری کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل چې دا الله پیغمبر نن داس یو کارو کو چې په ژوند کې نه دی کړی نبی اکرم ورته ویل عمدن فعلتو ول قصدن می کړی دی پیګی پریمان ان معنا دا شوا چې یا دا حکم استحبابي او یا دا نسخ شه دغه حکم منسوخ شه نو ځکه وایي حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت انسا وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاتين واي انس رضي الله تعالى عنه او نبی اکرم او دس به کاو پنځ هر مانزه پر زیوانه دا ورسره شارحین وی خېده چې د مول نه مراد پر زی مونږ دی هر فرض منزله به او دس کو قلت كيف كنتم تصنعون وی ماته تاسو کړو استاد جینا چې تاسو با صحابه وس عمل کو تاسو هم د هر منظر لپاره او دس کولو قال يجزئ احدنا الوضوء ما لم يحدث کافی کېده با زمونږ د یو تن لپاره او دس سو پورې چې به او دس مات کړی نه وو یعنی په یو او دس باندې مونږ به شماره منځونه کول یعنی معنا دا ده چې دا حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره او دا کې تاسو ته مو ویلا چې په فتح مکه کې ختم شو دا غلا حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دی وی موږ د پیغمبر خدا په معیت کې اوتو عام خیبر په کال د غزوه خیبر باندې حتی اذا كنا بالصحابه حتی چې شومنګا په صحابه مقام باندې مخکې تیر شو په پرونی سبق کې چې ادنا خیبر د خیبر نه لاندې وو صلی الله رسول الله صلی الله علیه وسلم العصر نبی علیہ السلام موږ ته د مازیګر مونځ وکړو فلما صلى کله چې د مازیګر مونځ وکړو دعا بالاطعمه راوی غوښتل خوراکونه فلم يعطى الا بالسويق نو راتلو نکړی شو پیغمبر اسلام ته مگر په ستوانو باندې مرګرو ته ویل چې الکه تو شدانونو کې در سره سي اگر راواله نو چې ټول راواږي سل ټول ستوانی پیش کړ فاکلنا وشربنا منګه خوراک وکړه ستوان مو وخوړل او بم ورپسې اوس کړي سو مقام النبي صلی الله علیه وسلم المغرب به نبی علیہ السلام د ماخام مازه ته پورته شو په مزمزه نو خلی کنګال کړه ثم صلنا المغرب بیا موږ ته د ماخام مونځ وکړو ولم يتوضا او داسې اونکو دا غ مسلم پرې کې حل شوا چې د ما مسحت النار نه او دس لازم نه دی
کوم چې ابو هريره رضی الله عنه حدیث پیش کړی دی او دا کشران صحابه چې نو اوس دا هر چا خپل لینډ دی دا هر چا یو مرتبه ده چې په کثرت روات کې او په کثرت روایات کې ابو هريره ته څوک نه رسي او په فهم کې ډېر صحابه مخکې دي نو یو ځل ورته عبدالله بن عباس ویل کاکا جي ویل که سړی په ګرمو اوبو اودس وکړي چې ته د ما سطح النار نه به سړی اودس کوي نو که سړی په ګرمو اوبو اودس وکړي نو څنګه به وي پورته ودې شوي هغه ته وایي چې وراره چې حدیث پیغمبر مې درته وویل نو دې کې ورته خبرې لرې وباسې چې حدیث مې درته وویل نو بیا پې عمل کړي پوهېږې پرې باندې نو اوس د فقاهت مرتبه بیا د عبدالله بن عباس عبدالله بن عمر دا مخکې ده د اهل ظواهرو ته اهل ظواهر ځکه وایي چې دا د حدیث پرې ظاهر روان دي په دې پوهېږي که نه دوی ورجور کېږي نه لاندې چې هلکه یو خدا حدیث دی نو هلته یو بل دی هلته یو بل دی هلته یو بل دی دا څلورونه به راجمع کړي او په دې به په داسې طریقه باندې عمل وکړي چې په څلورو احادیثو باندې عمل راشي دا نه چې تا یو د سپېمې نه ونیو او هغه نیغ نیغ کړې او بس هغه خلکو ته ښې او دا نور حدیثونه بیا ورته حدیثونه هم نه وي هغې له چرچه په چخشو بندکو باندې ضعف د بار بار نه راوباسي چې دا په طریقه ته ضعیف ثابت کړي حتی چې انکار حدیث طرف ته ورسي داسې به نه کوي باب من الكبائر الله يستتر من بوله امامی بخاری رحمت الله علیه باب دی من الكبائر دوم د غټو ګناهونو نه دا الله يستتر من بوله چې سړی ځان نه بچ کوي د خپلو تشو دسماتي نه سړی د خپلو امتیازو نه ځان نه بچ کوي نو دام په غټو ګناهونو کې شمار ده گویا کې دام غټه ګناه ده دا دی وجه باندې امام بخاری دا باب کې خود او دا په غټو ګناهونو کې دا شمار کړل دا ستاسو سره دا دې باندې چې کومه نقطه ده دا تاسو ورته کتلی دي دا څه شی دی دا 14 دی ښه نو من الکبائر دا معنا شوه چې د کبایرو و دغه چې کوم من الکبائر التي دا څنګه دی ورپسې عبارت ده نه دلته یو ټکی دی نه ښکاري ما ته نه داسې به ووایو چې من الکبائر التي اعید من اجتنبها بالمغفره چې وعده کړې شوې ده د هغه چا سره چې ځان وساتي د دینه مغفرت د وړو ګناهونو دا ګوره حدیث کې داسې راغلي که نه چې الله تعالی واړه ګناهونه معاف کوي بلکې په قرآن کې به مي چې دا واړه ګناهونه الله معاف کوي 100 پورې حدیث کې راځي چې سړی د غټو ګناهونو نه ځان ساتي پرې پوهېږئ که نه یعنی معنا دا ده چې الله واړه ګناهونه معاف کوي خو بشرطې کې چې دی ځان د کبایرو نه ساتي نو دلته د کبایرو نه مراد هغه کبایر دي پرې پوهېږئ که نه د کبایرو نه هغه کبایر دي چې د هغې نه یو سړی ځان ساتي نو الله ورته واړه ګناهونه معاف کوي بیا نو دا معنا شوه حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة
او مکه. وای تیر شلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو باغ باندې د باغونو د مدینې نه. دلته د حایط نه مراد باغ دی، ځکه چې هغوی به عام طور سره خپل باغ نه دیوال یا کیړ تاوو او په هغې به محبوس کاوه. د مدینې او دا شک د راوي دی، جریر په دې کې شک کړی دی چې دا د مدینې دی او که دا مکې دی، خو عام طور سره د مدینې خبره ده، ځکه د کجورو باغونه چې کوم دی دا په مدینه کې وو. نو فسمع صوت انسانین یعذبان فی قبورهما، پس واورید نبی اکرم آواز یو دو انسانانو یعذبان فی قبورهما چې هغه معذب کېدل په خپلو قبرونو کې، په خپلو قبرونو کې معذب کېدل. نو آواز یې د دواړو واورېده. دا اوس بله خبره چې اضافت ته تثنیې ته راشي، څنګه اضافت ته تثنیې ته راشي، پرې پوهېږئ که نه، اضافت د تثنیې ته راشي او دا مضاف چې کوم دی دا یو قسم لا جز وي د مضاف الیه نه، نو دی په دې صورت کې به تثنیه اوله د مفرد په شکل باندې راځي. نو صوتا انسانین یې ونه ویلې بلکې صوت انسانین یې وویلې، یعذبان فی قبورهما، هغوی په قبر کې معذب کېدل، الله ورته وښودل. فقال النبي صلی الله علیه وسلم یعذبان وما یعذبان فی کبیر، دا دواړه معذب کیږي او نه معذب کیږي په یو لویه ګناه باندې. معنا دا ده چې د دوی په خیال کې غټه ګناه نه وه، د دوی په خیال کې غټه ګناه نه وه. نو بلکې داسې روایتو کې راځي چې بل فی کبیرین، داسې راغلی دی. نو دا نبی علیہ السلام ابتداءً ویل چې ما یعذبان فی کبیرین، په غټه ګناه کې نه دي. فوراً ورته وحی وشوه، فتح الباری لیکلي دي فوراً ورته وحی وشوه چې دا خو غټه ګناه ده. نو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د هغې نه دغه وکړه، استدراک وکړه، ویل چې بل فی کبیرین. ثم قال بلا حق ده کان احدهما لا یستر من بوله، دا یو کس پکې داسې و چې د به ځان د میتیازو نه ساته، ځان به د میتیازو نه ساته. او کان الاخر او دا دویم یمشي بالنمیمة، چې دی به تله د به چغلخوري کوله، یعنی نمیمه دې ته وایي چې د یو خبرې بل ته رسې د افساد دپاره، د دواړو په منځ کې د فساد برپا کولو دپاره، دې ته ویل کېږي نمیمه. ثم دعا بجریدة، بیا را وغوښتله چې کوم دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو شنه لخته، فکسرها کسرتین، نو ماته یې کړه په دوه، یعنی دوه ځای یې کړه. فوضعا على قبرهما کسرتن، دا على كل قبر منها کسرتن، کې خودله نبی علیہ السلام په هر یو قبر باندې دواړو نه یو حصه د هغې، یعنی دا شنه لختې دوه ځای کړه او دا یوې په یو باندې خښه کړه او دا بل یې په بل باندې خښه کړه. فقیل له یا رسول الله، چا ورته ویل د الله پیغمبره لما فعلت هذا، دا کار دې ولې وکړو، دا شنه لخته دې ماته کړه او نیمه دې په یو ولګوله نیمه په بل باندې. قال لعله ان يخفف عنهما ما لم تيبصا، نبی کریم فرمایل کېدی شي چې دا څو پورې اوچې شوي نه وي، نو دوی ته به دې عذاب کې تخفیف میلاویږي. لعله ان یخفف، کېدی شي چې دا عذاب
ان یخفف عنهما آسان کړی شي د دواړو نه ما لم تیبساسو پورې چې دا دواړه څانګې اوچې شوي نه وي او دا کار څوک کولی شي نو دا د پیغمبر خاص هم د خصوصیاتو نه دی که کې نو وبه وی که خو څه کار به نه کوي یا کم کار چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا کوي چې ځکه نبی علیه السلام دعاګانې دا خو د امت لپاره قبلیږي باب ما جاء فی غسل البول امام بخاری باب دی په دې کې چې انزل د میتیازو وقال النبي صلی الله علیه وسلم لصاحب القبر او فرمایل په باره د صاحب القبر یو کې دا چې کان لا یستتر من بوله د بزان د میتیازو نه ساتو او داسې د میتیازو نه د ځان ساتلو کې داسې وعید کارن دی راغلی د دې وجې نه دا غټه ګناه هم نه ده پوهېږئ پرې باندې دا غټه ګناه نه ده کان لا یستتر من بوله ولم یذکر سوا بول الانسان او ذکر نه که سوا د میتیازو د انسانانو نه دا امام بخاری خبره ده امام بخاری ورسره دا لګی چې صرف دلته د انسانانو میتیازې ذکر شو ځکه چې دا خبره خو د انسانانو باره کې شوه قبر کې خو انسانان پراته نو معنا دا ده چې د نورو شیانو میتیازو حکم به ځان لده او پای کې ځان له اختلاف دی چې بعض علما هغې ته پلیت وایي او بعض علما هغې ته پاک وایي دا ځان له خبره حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته کله به چې نبی علیہ السلام اووته خپل حاجت قضای حاجت لپاره آتیته بماء راتله به وکړم هغې ته په اوبو باندې نو په یغسلو به یعنی انځو به یې ځان انځلو به یې دغه دا بول لره په دې اوبو باندې یعنی معنا دا ده چې ځان به استنجا به وکړه د هغې نه نو استنجا به څه نه کوله بول یې کړي که نه نو دې وجې نه دا بول انزل پکې ثابت شو دا معنا یو بل باب امام بخاری دی بلا ترجمه باب دی بلا ترجمه او دا تاسو ته ما ویلي چې کوم باب ترجمه الباب امام بخاری کی دی او په هغې کې ترجمه ذکر نه کی خو باب کی دی نو دا د مخکې حدیث نه د فصل په انداز باندې او د دې حدیثونه د هغه د حدیثونو سره ټچي او د هغه د حدیثونو مضمون ادا کوي باب حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا عمش عن مجاهد عن طاووس عن عطاء عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين تیرش نبی علیہ السلام په دو قبرونو وقال انهما ليعذبان یقینا دا دواړه معذب کیږي په عذاب کې مبتلا دي خو ما يعذبان فی کبیر معذب کیږي په یو لویه خبره کې نه په یو لویه ګناه کې نه دوی د خیال مطابق دوی ته دا معمولی ګناه ښکاره کېده اما احدهما فکان لا یستتر من البول هر چې یو دی نو ده به ځان د خپلو میتیازو نه ساته یا به طور مثال ګړي بیزي ساتلی د هغې د میتیازو نه ځان نه ساته واما الاخر فکان یمشي بالنمیمه ده به چغلخوري کوله خبرې به یې رسولې د یو بل د افساد دپاره ثم اخذ جریدة رطبة بیا راواخیسته نبي علیه السلام د کجوري یو لخته لونده فشقها نصفین دوه ځایه یې کړله فغرزا فی کل قبر واحده نو خخه یې کړله په هر یو قبر باندې د هغې نه یې ویوه قالو یا رسول الله لم فعلت هذا د الله پیغمبره دا کار دی ولې وکړو دا دی ولې وکړو قال لعله يخفف عنهما ما لم ییبصا کېدی شي چې دوی ته د عذاب تخفیف راشي د دواړو نه څو پورې چې دا څانګې اوچې شوي نه وي
قال ابن المصنع واي ابن المصنع وحدثنا وكي قال حدثنا اعمش سمعت مجاهدا مثله. نو دا په یو بل سند سره دا حدیث ذکر کو او دی کې د اعمش د مجاهد نه سمعم ذکر شو. باب ترک النبي صلی الله علیه وسلم والناس دغه چې کوم دی بابو ترک النبي صلی الله علیه وسلم والناس الاعرابيه حتى فرغ من بوله في المسجد. دا امامي بخاری یو بل ترجمه الباب دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه یو باندې چې د میتیازو نه بنکه او پرې خو د مکو چې تشي حتی فرغ من بوله حتی چې د فارغ شه د خپل میتیازو نه په جمعات کې دا د باندو نه یو سړی راغلی چې راغی څه تپوسونه یې وکړه او بیا صحابه او پیغمبر خاصم په خبرو کې مشغول دي. د جمعه ډډې ته رسېدل اړه ویسته په میتیازو شروع صحابه چې آواز ویسته خو نبی علیه السلام ویل چې دعوه پرېږدئ. اوس یې میتیازې شروع کړي دي هسې نه دي میتیازو د بندېدل د وجې نه دته څه بیماري ونه لګي تکلیف ورته ونه لګي نو ویل پرېږدئ چې تش شي ځان یې که تش کړه. نو بیا نبی علیه السلام حکم وکړو چې یو بورقه اوبه راوالی او په دې باندې یې واړوئ. که په جومات کې وړوکي میتیازې وکړو دقې حکم دی پوهېږئ په دې باندې نو اوبې پرې واړولې او بیا هغه ته دا وویلې چې دا جومات د منځونو دپاره اساس شوی دی دا دې کارونو دپاره دی چې ته به پکې پرتګاکس پوهېږې او پکې میتیازې کوې د میتیازو دغه نه دی. موږ سه یو طالب و هغه ډېر داسې مست غوندې و. یو ځل د عمرزو نه تنګي ته رالو نو هغه له به چېرته میتیاز ورغلو ویل که جومات وګورې چې میتیاز په جومات کې به د اودس ځای و که نه د اودسونو په ځای کې به د اودس ته ماتولو ځای به هم ساز کړی و که نه تش بولو دپاره پخوانو ځای کې اوس هم شته دی خو پخوا و که نه نو هغه ویل چې میتیاز یې وکړو په جومات کې هسې ګپ یې لګو که نه. نو دا دا خبره وکړه چې فصب الماء على البول في المسجد دا خو شو. نو دا اوس بل باب شروع کوو که نه. نو باب صب الماء باب دې ثابت په دې کې چې اړول د اوبو په تشه او دسماتي باندې په جومات کې. حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب بن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان ابا هريره قال ابو هريره فرمایلی دي چې قام اعرابي فبال في المسجد پورته شو یو باندې چې میتیازې وکړي په جومات کې فتناوله الناس خلکو په آوازونه پورته که راګیري که په خبرو کې ای لکه ما فقال لهم النبي صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم مهربان پیغمبرو فرمایل دعوه پرېږدئ دا باندې چې او چې کله میتیازونه فارغ شي نو حریقو علی بوله سجلا واړوئ په میتیازو د باندې یو بورقه من ماء د اوبو نه او ذنوبا دا شک ترابي دی چې آیا سجلن دی او کنا چې کوم دی یا سجلن دی او کنا ذنوبن دی دواړه بورقو ته ویل کېږي فرق په پکې د غټ یو د ولي من ماء فانما بعثتم مؤثرین خامخا تاسو را لېږلې شوي دنیا ته اساني ورکوونکي خلکو ته په خلکو له به اساني ورکوئ ولم تبعثوا معسرین او نه یې را لېږلي شوي دي تاسو سختي کوونکي د خلکو سره سختي به نه کوئ دا چې اوس بطور مثال تاسو به باندې میتیازې بندې کوئ او دلته د هغې نه درد شروع شي بیا به څه علاج کوو. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان عن ايوب بن سعيد قال سمعت انس بن مالك قال جاء اعرابي راغ یو باندې چې
فبال فی طائفة من المسجد میتیازی وکړي په یو حصه د جماعت کې فزجره الناس خلکو ډانټه زورنه ولا ورکا دا سکے پناهم نبی صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام خلق منی کړه دا کار مکوي فلما قضا بوله کله چې میتیازی وکړلې امر النبي صلی الله علیه وسلم بذنوب من ماء نبی علیہ السلام حکم کو په یو بورقه باندې دوبونه په احریق علیهن پاګي واړولې شوي باب بول الصبيان و سبق وي ان شاء الله.